ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دیات کې الله فرمای ما انسان ډیر خیسته شکل کې پیدا کړی دی، ډیر خیسته شکل صورت الله دی انسان لور کړی دی. په کائنات کې چې موږ تاسو وګورو کنه یو قسم قسم مخلوقات او د قسم کائنات ته غټ مخلوقات د الله تعالی دی، دا ورکه مخلوقات د الله تعالی دی چې موږ وینو په خپل ژوند کې په دې ټولو مخلوقاتو کې الله ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله ما انسان ډیر په خیسته شکل صورت کې پیدا کړی دی او هم دغه سمای محترمو کله چې انسان ځان ته وګوري په شیشه کې یا بل انسان ته وګوري انسان ته معلومیږي دا چې واقعي الله چې کوم شکل صورت ورکړی دی انسان ډېر خیسته شکل صورت دی. اوس انسان را لګي دا خیسته شکل صورت چې الله ولا ورکړی دی او الله په خپل امر مینده پیدا کړی دی، دا صورت انسان را لګي دا مسخه کوي، دا شکل انسان بدلی یو شکل او بل شکل او دا قسم قسم شکلونه تاسو وینئ. دا ګورئ د الله تعالی د تخلیق سره چې کوم دی ټوغه ده د الله په تخلیق کې تغییر راوسته دي او دا ګورئ د شیطان وعده ده ولآمرنهم. الشیطان وی زبد استاری مخلوقات ته حکم کوم فلیغیرن خلق الله، دا بس د الله تعالی تخلیق بدلی. په دې آیت کې مفسرین ډېر لوی اقوال دي په دې کې، لیکن انسان چې خپل خیسته شکل صورت بدلی کله یو شکل کله بل شکل. زما اصل مقصد نن سبا په دې موبایلو کې یو ډېر ایپس دي چې په هغې کې انسان کیمرا آن کړي، کله د ځناور جوړږي او کله ولا سترګې غټېږي، کله ولا مخ ته شکل صورت بدلږي. ما محترم دا غره فليغيرن خلق الله کې راځي د الله تخلیق بدلول دي، د الله تعالی چې کوم خیسته شکل تال درکړی دا بدلول دي او دا غره د شیطان چې کوم دی په لاره باندې تللی. په دې وجه مې داسې ایپس استعمالول پای کې خپل شکل خیسته شکل بدلول کوم چې الله درکړی دی دی انسان به دې باندې ګناهګاریږي او په کار د چې دین انسان ځان وساتي. عام طور دا ولې انسان کې دې لپاره کې زه فیمس شم، زه مشهور شم، زه وایرل شم په مختلف ایپس باندې دا کې دې لپاره زه مشهور شم، زما چې کوم دی زما فالوور ډېر شي، زما خلک خوښ کړي، ما خلک شیر کړي، خلک مې زیات وویني. خو لیکن دې ته نه ګوري چې ماله چې الله دا کوم شکل را کړی دی، کوم ښایسته صورت را کړی دې سره زه څه کوښښ کوم، دا زه څومره لوی ګناه کوم چې ماله الله یو شکل را کړی دی او زه د ایپس او د کیمرې د وجې نه خپل شکل بدلوم د دې لپاره یې زه مشهور شم او خلک چې کوم دی زما فالوور زیات شي. ما محترمو د خپل فالوورز لپاره د خپل ځان فیمس کولو لپاره داسې ناجایز کار اختیارول دا ډېر عظیمه ګناه ده. دا څومره خلک چې په دې کې مبتلا دي تاسو وګورئ دا ډېر لوی عظیمه ګناه کوي. په دې وجه موږ تاسو له پکار دي چې موږ الله کوم ښایسته شکل الله کړی په دې باندې اکتفا وکړو او هم په دې باندې چې کوم دي دا خپل خلکو ته وښایو څنګه چې زه یم دقه رنګې زه ځان خلکو ته وښیم. دا چې کوم دی د انسان کامیابي ده. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو له په دې باندې د صحیح عمل توفیق